بسم الله الرحمن الرحيم. شرح قائد شریف درس نمبر 41 یوسلویختم. واسباب العلم للخلق ثلاثة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. علم کې دې په خپل ته بشارح دو قسم تعریفونه را نقل کی، یو عام یو خاص. بیا به دې سره انضمام د یو قیدو کې او ته وایي چې دواړه تعریفونه یو شی دي. دا خبرې ذهن کې کېنوي دي کې به سباته واپس تر تابعېږم. بیا درته معد کوم چې د علم د دوه قسمه تعریفونه ذکر کړي. دوه تعریفونه، یو عام یو خاص. یو پکې یو قید لګي او د دوه تعریفونو وحدت بتا ته ثابتوي. په خبره باندې پوښښ لیکنه علم نمخ کې تاسو تمام مخ کې ویلو چې دا اسباب راغلي درته ویلو کنه، او د اسباب درته ما تعریف هم کړو. علم کې درته ما بیا درې مذاهب بیان کړیو، یادم شي. نو دغه مذاهب او دغه د اسباب تعریفونه د شرقایت د نبراس کې مشته وو. رمضان افندیم دا ذکر کړی دي. خو نن دومره یاد کې چې د عبارت کې حذف د مضاف له اسباب العلم اسباب حصول العلم، اسباب د حصول د علم د مخلوق د پاره درې دي. د سیاد کا سبب دا مفرد د اسباب دی او اسباب جمع د سبب ده. سبب په لغت کې څه ته وایي؟ ما يتوسل به الى الشيء، هغه چې رسول کیږي د دې په ذریعہ یو شی ته، په لغت کې دې ته وایي سبب. رمضان افندی وایي چې په اصطلاح کې سبب څه ته وایي؟ ما يكون طريقا الى الحكم من غیر تاثیر. ما درته مخکې ویل ما يكون طريقا الى الحكم، ما درته ویلو کنه ما يفضي الى الشيء بواسطه العله من غیر ان يكون مؤثرا یا من غیر تاثیری. یو خبره ده تر دې خو پوه شوي کنه سم مسله خو بنی کنه. اسباب العلم اسباب د حصول د علم. علم ستوي وهو صفه توسل کا چې دا کم تعریف دلته ذکر کیږي دا د سیدنا امام ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه تعریف دی. دا تعریف هغه کړی دی. ته په خبره باندې پوښ تاسو بداویلی چې ګوره علم څه دی؟ علم دا مبدا د انکشاف ده. دا څومره مجهول اشیاء چې تا ته معلوم ګرځيږي د چا په واسطه؟ په واسطه د علم. د مجهول چې معلوم ګرځي په علم سره ګرځي نو دا مبدا د انکشاف ده. په دې سره منکشف کیږي مجهوله ورسېدلی. وهو دغه علم صفت دا یو نور او یو صفت دی. دا څه دی؟ یو نور دی او یو صفت دی. یتجلی بها چې ممتاز کیږي، واضح کیږي او ظاهریږي بها په دغه صفت د علم سره المذکور المعلوم چې تعلق د علم ور سره راځي. غشیتنه مراد دی. اولاند ناکت وی من شانه ان یذکر، هغه شی ور سره واضح کیږي چې داغه د شان نه دی چې ذکر دکړي شي. دې سره دفع دی. یو سوال وکړه، سوال دا واردېږي کنه چې رورا مذکور په معنا د معلوم دی ورسېدلی
نو علم یو صفت دی چې واضح کیږي په دې سره معلوم. ته تعریف کې لګیې د علم، نو علم محدود دی، معرف دی، او کم حد چې ذکر کې پاغي کې بیاوي چې هو صفت یتجلى بها المعلوم، نو معلوم بیا د مفعول صيغه ده، مبدأ علم دی. حالان کې وایا معرف او معرف کې تقدم او تأخر نه لابودی ده. معرف بسی معرف با مقدم وی د معرف نه. اول د تعریف چې زدک نو بیا د کوم شي چې تعریف کیږي د معرف دا بیا رست زدکیږي. نو اخذ د حد په محدود کې راتلو، نو دغه وجنه معلوم ترک تعریف د شی به نفسه لازمي ده. نو د معلوم کلمې نظر انداز کو، د مذکور کلمې ذکر کا. بچي پويږي کنه، خو بیا مذکور نه هم متبادر ده د ذهن د تصور دی په جلته سره چې موجود شی موجود ورسېدلې. نو شی موجود چې شی موجود ذهن ته متبادر ورزي. علم خو چې کوم دي څنګه چې په شی موجود راځي، په شی معدوم هم راځي. د مذکور لاندې ناقص نقطه ولګول چې من شانه ايسکرا، چې داغه د شان نه دی چې ذکر دکړي شي. نو ذکر چې څنګه د موجود کیږي د معدوم هم کیږي. نو دې د پاره چې دا تعریف شی موجود او شی معدوم د دواړو تعام کی. ګوره تاسو به ویل چې شی په درې قسمه دي، واجب دی، ممتنع دی، ممکن دی. واجب باری تعالی عز وجل، ممتنع شریک الباری. ممتنع دی، معدوم دی. وستا علم پښته کنيشته، علم په زمونږ شته دی. که علم په نه وي دا حکم په څنګه لګي چې ممتنعون، نو علم پته لګي چې په معدوم شی باندې مرضی. نو ټیک د مراد خود وایا هغه اعتراض نزان بچکول د پاره د معلوم نه خبره مذکور تر اوستله چې اعتراض وارد دي. اعتراض سو وارد دي چې لازمیږي اخذ د حد په محدود کې، لازمیږي تعریف د شی بالکل. نو داغه د وجنه معلوم ترک او مذکور ذکر کا، اگر چې داغه جواب خیالي مناسب کړي دي. خیالي مولا وای چې اخذ د حد په محدود کې او تعریف د شی الا نفسه یا بنفسه نه لازمیږي. د څه وای کنه دا کوم شی چې محدود دی، معرف دی. نو دغه علم نه مراد هغه علم مصطلح، علم د متکلمینو په اصطلاح کې چې کوم علم دی هغه ته مراد دی. او دا کوم چې حد کې دغه د معلوم په ضمن کې دا چې د مبدا د معلوم علم ګرځي، نو دغه ته چې کوم علم مذکور دی دا لغوي علم مراد دی. نو جهاد بدل شو، چې جهاد بدل شو اخذ د وایا د حد په محدود کې یا د تعریف د شی دا څه شو لازم نشو. راځو ورپسې ګورخه هو صفتنا د علم یو صفت دی، یو نور دی، یتجلى چې منکشف کیږي بها په دې صفت سره المذکور او معلوم شي چې د شان ندی چې ذکر وکړي، ذکر کړي شي. چاته واضح کیږي، چاته منکشف کیږي. لمن هغه چاته قامت چې قائم شي هيا دغه صفت د علم پوښ لیکنه چې دغه صفت د علم قائم شي به د پوری نو هغه ته واضح کیږي. لکه ته پسې وایا معنی د علم تا پوری قائم شو، او علم خو مبدا د انکشاف ده. په دې سره تا شی مجهول پیجندو، نو چې دا مجهول شی تا د کم هغه معنی قائم دغه صفت قائم د وجه تا و پیجند دغه ته علم. ذکر وجدا یو صفت دی یتجلى بها المذکور لمن قامت هي به، ایتزه چې واضح کیږي او یظهر ظاهری ما هغه شی یذکر او ذکر کولی شي چې ذکر کیږي هغه شی په سکیږي واضح کیږي. ويمكن دوس اشاره ده چې ګوره مراد د ذکر نه ذکر بالفعل نه دی چې ته موجود ته ورړي.
خبره باندې پیږي بلکې ذکر بالقوه هغه تمام هغه ته مراد دی چې بس ممکن وي چې تعبیر ته نو شي په چې تعبیر ته وکړي شي هغه بیا موجود دی او هغه معدوم دی نو موجود مذکور څه دی بالفعل دا موجود وایا دا ذکر بالفعل کیږي او معدوم دا ذکر بالقوه کیږي دلته ته مراد ذکر بالقوه والا بس عام معنی والا دواړو ته شامل شي ويمكن ممکن ده ان يعبر عنه چې تعبیر کړی شي دغه مذکورنا موجودا کانو معدومن هغه موجود او معدومی نو هر کله چې داسې شوا نصیبه فیشتمل ادراک الحواس چې تا د عام معنی واغستا دا موږ اشاره د اعتراض ته نه دا شاملېږي ادراک د حواس ته حواس تعویل دي قوی باصره ده او قوی شامه ده او ذائقه ده او لامسه ده او سامعه ده دا استاب باصره چې د یو شی درک کوي هغه تم شامل شو پوش استاد سترګو شوا آل تلړش هغه شی باندې پریوزي دا غزینه یو کیفیت ځان سره وروړي دې تم شامل شو فیشتمل ادراک الحواس او دا غرنګي شاملېږي و ادراک العقل ادراک د عقل ته ادراک د عقل سری چې هغه عبارت د تصوراتونه او تصدیقاتونه چې هغه څلور اقسام لري کغه تصدیقات یقینیه که غیر یقینیه بیا دې ټول ته شامل شي چې کله دغه ته واغستلی شي کنه مراد د ذکر نه ذکر بالقوه مراد کړی شي بیا دې ټول ته شاملېږي که ادراک د حواس دی او که ادراک د عقل دی چې هغه تصورات دي فقط او یا تصدیقات دي که یقینیه دي که غیر یقینیه دي بخلاف قولهم په خلاف د دې قول د بعض نور علماء تا ته ګوره د درس په اول کې مو ویل چې دې ځکه شارح سکی دو قسمه تعریفونه ذکر کوي یو تعریف عام یو تعریف خاص پونه شولې دلته بده ورکی بیا یو قید لګی او دواړه تعریفونو مآل بستر ولی شی واحد تبر ولی جدا یو شی دی دغه مخ کې ذکر شو دا د چا تعریف او د سیدنا ابو منصور ماتوریدی رحمت الله تعالی علیه او دلته سباز نور علما دی هغه دویم تعریف کړي دی هغه دې ذکر ته ذکر کوي په پښتو باندې پوه شوي